بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن نن یوه میاشت مخکې چې کومه میاشت د تلاوت مقابله شریک کړې وه هغه اختتام ته ورسېدله او په داسې میاشت سره تعاون کړو بنګل بیف پلاو چې ابوظبي شهیدیه برانچي نه دي او په هغه شی په فاست نمبر باندې دغه بچي چې کومه دو دغه روغله څه نوم یې ده انفال دا د کاري صاحب بچی دو دا په فاست نمبر باندې روغلی دو هغه نه بعد په سیکنډ نمبر باندې میر کاري صاحب چې کوم ده هغه روغله ده و یو بل کس ته هغه په تارټ باندې روغله ده هغه د کرکټ سره تعلق ته او په موقع باندې شتانه ده دای په یغه شه ده په پېښور شه نو د هغه انعام په میزو امجد علي شاه ته ورکړي چې هغه وصول کی اس یغه ته مولانا طیب شاه بخاری صاحب ته دا سوال کوم چې دای دغه بچی ته په خپل لاس د انعام ورکړي ماشاءالله جزاک الله پیر صاحب دا کری صاحب ته ورکړه دا 2000 روپیې چې کومې دي امجد علي شاه به ته زه سوال کوم چې هغه راشي او دا به کاري صاحب د پوره وصول کې د سکرین باندې خلک ته تصویر لیدل شي به ایزی پیسې وته وکړي دغه نه بعد آینده چې کومه هغه دو مقابله هغه ان شاء الله 20 تاریخ نه شروع کیږي و 20 مارچ نه او په 20 اپریل و د هغه اختتام وي ولکه څنګه چې مخشه مقابله طریقې کارو لکه میزه مقصد ته ویلی وي چې د مقابله دار او مدار هغه وي په ویوز باندې چې کوم سړی ویډیوز یو ته وکتل شي اپ فاست سیکنډ ثرد باندې وي او هغه نه بعد یو منټ نه چې ویډیو کم نه کزیو ته یا هغه څه پاتې نشته خو په یو منټ نه کم ونی او په اخري شوه بنو میډیا دا په شوه دی مولانا طیب شاه بخاری صاحب چې دی د ضلع بنو د ختم نبوت امیر یا د دایو ته ته یاد خبره وکړي د قران مجید عظمت په اړه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت من نن وړه مبارک میاشت رمضان المبارک چې د کیمه مقابله شوې ده د لوی مقدس کلام عزت من قرآن مجید یو ډېر عظیم شان کتاب ده دا په رمضان شهر نزل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بیا لپاک جل جلاله فرمایي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون عزت من قرآن مجید لا د الف لام میم نوم سطر والناس پر عرش عظیم باندې لیکل شوی ده نن د قرآن مجید زنده معجزاتو نره چې سم رسمونی کتابونه دي د حافظون نشته نن الحمدلله د مشوم ویني د بچی ز د پلور ته د ادیتا د خويند ته د خاندان ته امیش خپل جماعت طرف نه مبارکباد پیش کړي چې نن ډېر خلک لګیا دي په نوې مقابله شه او دو د قرآن مجید مقدس کلام کی مقابله دی ګټلې دو یقینا میش خو خفاشلی چې میر نه شزینه مقابله وګټله خدا د قرآن مجید معجزه الله پاک تشای چې نر شزه شه مو پسینه شه قرآن مجید محفوظ کړه دا او بل عزت منه حافظ ابن نصیب شیراز صاحب امجد علي شاه صاحب یقینا دا ډېر لوی خدمت کوي سماجی معاشرتي سیاسي د خلکو په منشه او دا مقابله ډېر وختینی د چلای په دا شی د مین مقصد عزت من دا غدا چې د خلق قرآن مجید طرف په راغب شي او خپل بچیون دا غویني چې یاره دا خو د مقابله وګټله او عزت من په اسلام شي په دوی شی حسد جایز ده یو په دا شی چې یو سړی عالم دا حافظ ده او توی چې یاره چې زی عالم او حافظ و و یو عزت من یو سړی مول دولت لګی د الله پاک په لیار شي او ته د تمناو کې چې کاش چې مونږ د دولت وا چې خلک په لیار د الله پاک په لیار شي لګوله وا نو میز بیا حافظ صاحب تو سرای او تو تمیز داد پیش کوي حوصله افزایی می کوي الله پاک ته د پروګرام د آسه قائم مدام مستی اقول قول هذا بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنه تاسو د مقابله وکړه یا کوم پوزیشن هولډر وي دغه ته انعامات ملاو شول دغه مقابله آینده ان شاء الله جاری وي او په دا مقابله چې سیکا فرست روشي ایک ته دغه انعامات نه علاوه مو طرف نه ان شاء الله 8000 روپیه نقد په ټیم ورته ملاوي په دا وجه چې مثال د قران په محبت او په وجه د قران د قرات